سورة الاخلاص د دې نوم دی چې په دې کې دا نوم دغه چې په دې کې هغه خالصوالی د توحید ذکر شوی دی. اخلاص معنا خالصول د الله عز وجل د وحدانیت د شرک څخه د هر نوع عیب و نقصان څخه دا نوم پرې ښودل شوی دی. دا جلا د جسرت مضمون راخصه شوی دی، پرې ښودل شوی دی. خپل د اخلاص توری په جسرت کې نشته او دا هم مکی دی او د 4 آیات دي. د ترتیب په لحاظ په قران کریم کې سورۃ اخلاص راغلی 112 سورۃ دی. 112 چې دواله بار اخواته پاتیرګر د قران کریم 114 سورۃ دي. او د نزول په لحاظ باندې چې دی 22م سورۃ دی. د قل هو الله د سورۃ اخلاص 22م سورۃ دی تر سورۃ ناس چې هغه اخرنۍ سورۃ تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. نو او د ربط ما قبل سره چې هغه د چې اول ته په سر کې په توحید کې په هغه تمهید کې چې الته ویل سوی و، په هغه تمهید کې خو چې وو د الله عز وجل وحدانیت مأمور به و. واما من اعطى وصدق واتقى وصدق بالحسنى، چا چې بیا اعطا کړي مالی ور کړي او تقوا یې کړي د الله څخه بریدل الله واحد ګڼلی، وصدق بالحسنى پر نیکو خبرې تصدیق کړي. نیک خبرې خو نو ډېرې یو خبر د الله د وحدانیت پر دغه تصدیق کړي. نو د الله عز وجل توحید را پېښې چې دام د خبرو څخه د چې د دې ور د سړی تش پرو کې تصدیق پرو کې باور پرو کې او تقوا په حاصله کې. نو دا رابط څه د ما قبل سره هغه شان نزول دا و چې د کفارو یو څه ډالر علی ور نبی علیه الصلاه والسلام ته کښینستل. برال ته خو د ازمش پر خدایانو باندې بد واه، نه لات منی، نه عزا منی، نه منات منی، نه بعل یا غص یا عق منی، نه نصر منی. تاسو نو چې د ازمش غن نه منی و مستخدای چاته معلوم دی. کوم ذکر کې دا وز غلجی دی مثال پر ازمش په اصطلاح وای دا وز درانه دی، دا وز جګ دی، دا وز ګردی دی، ولکه مش صادق دی پته معلومه. بیان کنه سبب بیان ک کردار بیان که څه رقم شي دی. نو دا چې دی پښتنه وکړه نو د مخلوق کې د صفات راځي جګ ګردی و د مثال په تور کوم منسب نو الله مخلوق نه دی. نو الله عز وجل دا صورت نازل کړي دغه صورت چې زما د خدای صفات دغه قلت ورتوا په جواب کې دغه مشرکانو چې د خدای پاک کیفیت ستاسو غواړي، د خدای پاک نسب قوم درڅ غواړي، ورته هو شان دادی. قلت ورتوا چې ورته هو شان دادی لکه مش چات راس خبره واوره هغه متوجه کې چې راشه بارون بسق صیا خبره کني ته ظاهر ورته خبره واوره یا ورته خبره دا د ګوره برن بیا بیان ورته کې دکتم د عربي کې د شان تور شان دادی هغه متوجه شان چی شدي ابرنو شان ورته بیان شان د رقم دی. نو قلت ورته پیغمبر وجه کافرانه ورته هو شان دادی خبره خدا دراسي غوړ ونسي هغه کوم شان دی. الله احد، الله الا عز وجل دی احد دا یکتا دی. احد څه معنی؟ په ذات کې هم یو دی بل شریک نه لري، په صفات کې هم یکتا دی. د خدای پاک چې کوم صفات چې په مخلوق کې هیڅ چاته نه ثابت. نو دا جمله ورته الله الصمد، الله چې دی هغه صمد بې نیاز دی، نه بل چاته احتیاج لري، په خپل ځان کې محتاج الیه دی. صمد هغه چاته ورکیږي چې دی چاته محتاج نه مګر دی د ټولو محتاج الیه. نو الله عز وجل صمد دی بې نیاز او بې احتیاج او د ټولو خلقو په ارڅ کې محتاج الیه دی. ارڅوک چې ارڅ غواړي د څه باید وغواړي. لم یلد ولم یولد، لم یلد الله څوک نه زیږوي، لنګ سوی نه دی، وس خو نرم لنګیږي. لنګیدل څه معنی؟ چې ښځه لنګ خو دلته کړم وکړي دی لنګ دا نه معنی چې دا نه پیدا کیږي ښځه لنګیږي. الله عز وجل څوک نه زیږوي چې یا دې د څه پیدا سي یا دې په چا پیدا کی معنا وادو کور والا دی ول دا رقم نه دی. ولم یولد نه خپل د چا څه پیدا سوی، الله نه پلار لري نه مور لري. نو دا صفت. ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له دل کفوا سیال احد هیڅوک. اوس په اول صفت کې چې الله احد الله عز وجل یو دی، په دې کې پر هغه کفار باندې را دوسه د مثال په تور چې ځینې کافران چې دي هغه منکرین د وجود د الله دي. یو شی چې موجود خبره بنو یو یا بدوی یا بدري نو کلام موجود نه وي د احد صفت څنګه قبل او چې الله احد یو دی. نو د الله وجود په کې بیان چې الله خو موجود دی معدوم نه دی. دا په دنیا کې چې د ځینې دهری کفار سته دا کمونیستان چې موږ ته وایي کمونیستان دا یو نوې نظریه و داروین دا پیش کړ. دغه رقم دغه کمونیستان چې ځینې راپوپاڅېد د ورسه څخه دا نسل وار د وار راووتي د لینن و هیګل و ستالین دا خلک دغه دا نظریه پیش کړه چې دا جهان خدای نه لري، دا فقط خپل یو طبیعي تصادفات چې اشیان جوړیږي. دا نظر دا ورکي او په دغه نظر باندې د خدای مخلوق وغولاوه چې هغه نظریه په جهان کې ناکام شو. دغه رقم ول انسان د آدم علیه السلام نسل نه دی
چې دا نو خدای آدم جوړ کړي بیا د آدم نسل پیدا سي. ول دا اصلا بیزو یو قسم، دغه بیزو خپل ځان ته کرا تکامل ورکاوه دغه انسان پیداوار لکه وصله ولا په مځکه په ګرد مرموشله څنګه وکړي انسان. نو د دې لپاره به مسلمانانو مضمون ورکاوه چې آدم از نسل میمون نیست. انسان د نسل د بیزو دا یو سره کوم خبر ده. بیزو وګوره، انسان وګوره، دغه څه غلطه نظریه درلوده نو پروغو نظریه رد چې الله موجود دی، احد خو یو چی خو موجود امي، نو پر هغه منکر د خدای څخه چې خدای ګر سره وجودن نه مني چې موجود نه دی. لکه افغانستان ته چې دا واره کیسه سره پیښ دغه به خدای کافرانو زور پیښو. خدا کمونیستان دلته انقلاب وکړي ورسې راوستي، هغه اور دي تر اوسه لګېږي. دا نوي کشران ځوانان چې راپورته ځي هغه چې بس هغه خبر ده تازه وینم اصل هغه ځای څخه را روان دي چې دلته کمونیستي انقلاب واره راغلی چې خلکو کې د بې خدایي نظریه ورکوله. هغه د څه دپاره دی ویل چې خدای نشته، هغه د دې دپاره دی یو نظام درلود اقتصادي چې د مځکې د خلکو تقسیم کړي، باغونو تقسیم کړي، مالونه یې ځینې ضبط کړي، دا خلک د دې ته اصلاحات راغلي ویل چې دا کار وکړي. نو خو د څه دپاره دا نو بیا ولې وایي چې خدای نشته؟ هغه د دې دپاره چې نو بیا د واره چاته ول ته دومره ډېره مځکه لرې زه نه لرم، دا ولې ستا دومره ډېره دنیا ده زه نه لرم؟ نو خو هغه جواب څه ورته چې ما ته خدای راکړي، دور خدای خو نشته، اوس چا درکړي؟ بیا ټینګ کړي. د دغه دپاره چې د خدای باره پر خلکو ودرېږي چې تصرفات خدای کوي، ما چې راکوي تا چې نه درکوي. باره ول خدای ګر سره نشته، چې خدای نشته نو تا چې دا کار کړی دی معلومداره په دري ظالم راغلی، ورنیکه دې مالونه غصب کړي وو، بیا چې بل نیکه غصب کړي، بیا چې پلار غصب کړي، دغه سره جمع شوي چې تا ته زیان نه لرم کې لري، یا نو زه تقسیموم بیرته په دغه خلکو باندې دا چې ضعیفه دي او دغه چې ورکوم. او که څوک خدای ومني نو خو چې باره تاسو هغې دونه ډېر زما هغې نه سپاره نو خدای پاک ما ته لیکلي وه په تقدیر کې ما ته راکول سوه، تا چې نه دي لیکلي ته مسکین یو ته زوی ورکوي بل ته نه ورکوي. په زامنو کې به څنګه سر مساوي کې، په دنیا کې به مساوي کته. او بل دا مازې یو خبره وه خلک یې غولوله، نو د دوی د ملک پاچا او د دوی د ملک ګوروان یو رقم ژوند لري، خو نه لري. خو پاچا هره شپه نوې ښځه کوي، په بنګلو کې پروت ګوروان یې په ګورم کې د غوا سره ګرځي. دا مازې خلک یې غولول، مساوات هېڅ اعلان نه و. نو پر هغو کافرانو په دې کې رد چې الله احد، چې الله خو موجود دی. بل قسم کافران موږ په دې مځکه کې لرو، هغه دا رقم دی چې هغه د الله پاک د وجوبه منکر دي، چې موجود دی خو نو د یو څو کالو کېږي حادث، واجب الوجود نه دی چې قدیم دی د همیش دپاره. الله پاک احد دی، معنا واجب الوجود دی چې بل څوک دا صفت نه لري، چې موږ یکتا دی په چیز کې، خو نو په ذات کې هم موجود سته یو دی، او په ټول د صفاتو د لارې هم یکتا دی چې هر صفت په خدای کې په بل چا کې بیا الله پیدا کړي. نو د واجبوالي صفت په خدای کې سته، په بل چا کې بیا نشته. بل بیا هغه دی چې خدای پاک مني، واجب الوجودوالی مني، صفات کمالیه یې نه مني، چې ورته د خدای پاک علم برای زما هغه رقم علم لرم، یا د مثال په توګه اولیاو ته هغه علم ثابت کړي چې الله لري، و انبیاو ته به هغه صفات ثابت کړي چې الله لري. نو پروغم رات چې الله پاک یکتا ذات دی په صفات کې، چې کوم صفات ته ثابت هغه نه خدای په بیا و نبی ته ورکوي هغه صفات، نه بیا ولی ته ورکوي هېڅ چا ته بیا هغه د خدای پاک خصوصي صفات شو. نو دوی چې خدای مني، وجوب یې مني، مګر صفات کمالیو کې کمزوري کوي، هغه غلطي، هغه یې ورونیوله چې خدای پاک احد دی. څوک بیا مشرک په عبادت کې ګرده شیان د خدای پاک مني، مګر و دغه بتم عبادت کوم، دا کابر ته عبادت کوم، دا لمر سپوږمۍ کې پر غویم رات کې چې الله احد دی، معبودوالی یوازې د خصوصیات دی، معبودوالی هم دی یو صفت دی. نو الله عز وجل معبود دی، بل معبود به پر مځکه ماته نه جوړی، پر هغو باندې هم رد راغلی. نو بل د مثال په طور نو دا لکه په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې چې بیا خبره ده، ایاک نعبدو خاص تا ته عبادت کوو، نو خو هغه ته خصوصیات ولې دي، خو معنا دا معبودوالی د دې صفت په بل چا کې نه جوړي، په دغه خاص تا ته کوو. نو دا څه کافران پر هغو باندې رد راغلي. په الله الصمد کې چې بیا دی، دا بیا و هغه ایاک نستعین سره الصمد څه معنا شوه؟ صمد خو دا معنا چې دی بې نیازه مګر دی د ټولو محتاج الیه، لکه په ایاک نستعین کې چې خاص تا څه کومک غواړو. نو صمد دغه معنا چې دی بې نیازه دی، نور څوک شی غواړي د ده څه جای وغواړي، استعانت باید د ده څه وشي. نو شرک په الاستعانت پر هغه باندې هم رد راغلی. لم یلد ولم یولد، ځینې کافران چې عیسی علیه الصلاة والسلام د خدای زوی بولي، یا عزیر علیه السلام د خدای زوی بولي، پر هغو یې رد وکړي چې دا ګرته خبرې غلطې دي. لم یلد، الله څوک نه دی زېږولی، الله نه د چا پلار دی نه د چا مور. ولم یولد، الله په خپله د چا سره دی زېږول سوی. دا پر چا رد وکړي؟ پر هغه کافرانو یې رد وکړي چې په مخلوق کې خدایان وایي، په مخلوق کې خدایان وایي، یا د پیرانو ځینې قسمونه نومان یې زدي چې دغه د دې الله کې خدای دی، یا په انسانانو کې د چا نومان زدي چې دا د دې الله کې خدای دی. الله چې دی رد یې پر وکړي چې خدای پاک دغسې ذات کیدای شي چې نه بل زېږولی نه د چا زېږېدلی، دا خو د فلاني کاکا زوی دی، ګرده یې پېژني، دا څنګه خدای کېږي؟ خدای خو مولود نه وي، نو پیری خو د بل پیري څه پیدا دي، دا څنګه خدای کېږي؟
که زما خبرې ته متوجه سي، یعنې پر هغه کفرو باطل پرستانو یې رد وکړي چې هغه په دې مخلوق کې ځان ته خدایان پیدا کړي. په دې جمله کې چې لم یلد ولم یولد، چې خدای خو دغه صفتونه لري، نه زېږولی څوک نه زېږېدلی. دا چې خدای بولي دا خو زېږېدلی دی د بل چا څخه، یا یې بل زېږولی دی لنګ سوی دی، دا خو خدای نشي کېدلی، که پیری دی که انسان دی. په پای کې خلاصه ول چې ولم یکن له کفوا احد، نشته د لرې هېڅوک سیال. نو دغه د هغه کافرانو د خبرې رد وروکړي چې باره ول ته ستا د خدای پاک یو نسبنامه دې پیش کړې وه، شجره نسب، چې معنا په کوم سید دی، عرب دی، عجم دی، څوک دی. الله عز وجل دغه صفات ورته بیان کړه، هغه اخلاص توحید ورته بیان کړي چې دغه صفات کې زده کړه، بس خدای دغسې ذات دی چې دی یو دی د ده پر رقم، نه په ذات کې نه په صفات کې په مخلوق کې بیا څوک نمونه پیښولی شي. او دی سمه دی د هېڅ چا ته احتیاج په خپله خدایي کې نه لري، ټول خلک وجه ته محتاج، برعکس ته خبره. هر استعانت باید د څه وغوښتل شي. لم یلد ولم یولد، نه څوک زېږولی دي نه د چا څخه زېږېدلی دي. توالد تناسل که پکښې کې جاري کېدی هغه خدای نشي جوړېدلی، ولې هغه حادث نو. او ده لره هېڅوک سیال نشته چې د همسري و مقابله دې بیا وکړي. دا صورت اخلاص پسې نور به صورت پاتې. صدق الله العظیم.